انفکاک یا مطلقا یا به حکم شول په عدم انفکاک ته نسبت یعنی دا نسبت منفک نه ده داسې نه چې انفکاک محال ده خو منفک نه ده بیا دې ته وایي مطلقا نه ده یعنی نه ده مقید په وصف او په وقت نه وصف قید شته او نه وقت قید شته هیڅ قید نشته نو دې ته وایي دایمه مطلقه مثال کل فلک متحرک بالدوام ما دام ذات الموضوع موجوده تھا فلک متحرک دائما نو دلته حکم ده په عدم انفکاک یعنی دا حرکت فلک نه منفک نه ده دا معنی نه چې محال ده انفکاک محال نه ده خو منفک نه ده فی الواقع یا دا دایمه ده مطلقاً تاکید بالوصف نشته بس چې ذات موضوع موجودی بس دا حکم ده چې دا نسبت نه ده منفک بیا دا دایمه مطلقه ده او ما دام الوصف دا عطف ته په عدم انفکاک یا به حکم شوی او ما دام الوصف دا په دې مطلقاً عطف ته یا به حکم شوی په عدم انفکاک و مطلقاً نه بلکې ما دام الوصف چې پر چې ذات موضوع موصوفي په وصف عنواني د موضوع سره دا عرفي عامه ده مثال لکه کل کاتب متحرک الاصابع بالدوام ما دام کاتبا حرکت ته سوی او کاتب ته ثابت ده دائم ولیکن ما دام کاتبا چې پر چې ذات موضوع موصوف په وصف عنواني سره چې کتابت خو یې کنه پس به متحرک الاصابع ده چې کتابت نه بیا خو نه ده متحرک الاصابع نو ما دام الوصف یا به حکم شوی په عدم انفکاک مطلقاً نه بلکې ما دام الوصف چې پر چې ذات موضوع موصوف په وصف عنواني د موضوع سره فعرفیة عامة دې ته عرفي عامه وایي او دا وایي چې دا عرفیه عامه ولې ورته وایي عرفیه ولې ورته وایي عامه ولې ورته وایي وایي ځکه عرفي عام دغه معنا فهموي چې دلته دا دوام وصف له وجې ده اگر کا مقید په قید د مادامه نه اگر کا دا مقید په مادامه قید سره نه مادام الوصف سره خو عام عرف دا معنا فهموي چې دلته دا دوام وصف له وجې ده لکه مثلا ته داسې وایي چې لا شی من القائم بقاعد دائما قائم قاعد نه ده اوس دلته وصفانو کې منافات ته کنه چې یو وصف ته موجوده چې قائم ده یو وصف ته محمول ده چې قاعد ده دواړو کې منافات ده او چې دواړو کې منافات ده نو دا منافات نه دا خبره فهمیږي چې دا قائم قاعد پس نه ده چوپر چې دا قائم واخلې منافات باندې چې پاتې اکه منافات نه پکې اقیام لري کې نه بیا قاعد ټیک ده ذات ته قائم ته خو قاعد ثابت ده چې ذات ته قائم خو شخص ده نو بعضو صالحون عرف دا فهمي چې فهمي چې دغه دوام وصف له وجې ده بعض عرفیون عرف عام دا فهمي چې دغه دوام وصف وجه ده لکه لا شی من القائم بقاعد دائما نو عرف خپله وایي که نه چې دا قایم قاعد دائما ځکه ده چې هلته وصف ته موضوع ده چې قیام ده که دا وصف درې کې بیا خو قاعد کېدی شي نو چونکې عام عرف دا فهمي بعضو صالحونه ځکه دې ته عرفیه وویله عامه ولې ورته وایي ځکه دا عامه د عرفیه خاصې نه سیاتي اوس په دې صفحې اخیر کې راځي عرفیه خاصه عیني عرفیه عامه ده خو قید لګېدلی ځکه ته عرفیه خاصه وایي دا ته عامه وایي او بفعلیتها دا عطف ته په عدم انفکاک یا به حکم شوی په عدم انفکاک یا به حکم شوی په فعلیت نسبت
عدم انفکاک نه بس فعلیت ته نسبت وي که نسبت ایجابي که سلبي خو معنا فعلیت څه معنا چې دا به وتلی خارج ته فعلیت ته به وتلی په یو د ازمنه او ثلاثو کې یا حال کې یا ماضي کې یا استقبال کې خو چې وتلی خارج ته دې ته فعلیه وایي چې فعلیت معنا خروج چې وځي فعلیت ته کنه یا به حکم شوی په فعلیت نسبت فمطلقه نامتون دې ته مطلقه هم وایي مطلقه ولې ورته وایي ځکه اطلاق فعلیت ته وایي ځکه مطلقه ورته وایي چې دې کې فعلیت ته حکم په فعلیت ته نسبت شوی ده نو فعلیه هم ورته ویلی شي مطلقه ورته ویلی شي اطلاق په معنا د فعلیت سره ده عامه ولې ورته وایي مطلقه عامه ځکه دا مطلقه عامه ده چا نه عامه ده وجودیې نه چې مرکباتو کې راځي په دې صفحه کې وجودیه لا دائمه وجودیه لا ضروریه وجودیه دغه مطلقه عامه ده هلته وجودیه ورته وایي اطلاق معنا فعلیت یو شی چې فعلیت ته وځي خو وجود شه که نه هلته وجودیه ورته وایي لا ضروریه چې لا ضرورت قید لګېدلی یا لا دائمه چې لا دوام قید لګېدلی چونکې دا مطلقه ده عامه مطلقه ده یعنی حکم شوی ده په فعلیتو نسبت اطلاق معنا فعلیت ځکه ورته مطلقه وایي لکه کل انسان کاتب بالفعل بعض حکم په فعلیت شوی ده کتابت انسان ته فعلا ثابت ده یعنی په یو د ازمنو کې ثابت ده یا مخکې یا اوس یا بیا دا مطلقه شو اطلاق په معنی د فعلیت سره ده عامه ده یعنی دا عامه ده وجودي لا دائمه نه وجودي لا ضروری نه وجودي لا دائمه وجودي لا ضروری هم دغه مطلقه عامه ده چې الته نام وجودیه ده ځکه اطلاق فعلیت ته فعلیت وجود ته وایي اطلاق خدای چې فعلیت ته وځي چې شاید فعلیت ته وځي خو دا وجود څه کړ لا دائمه ولې ده لا دوام قید ده ورسره لا ضروریه ولې ده لا ضرورت قید ده ورسره ځکه وایي او بفعلیتها فمطلقه تناود فيها مطلقه عامه او بعدم استحالتها فممکنه تنامه یا به حکم شوی په قضیه کې دا بعدم استحالتها دا عطف ده په فعلیتها باندې فعلیت عطف په عدم انفکاک نو دا بعدم استحالتها په فعلیت عطف او فعلیت التعطف معطوف په معطوفي نو ما بعدم استحالتها په فعلیت عطف ته دارنګه مخکې په عدم انفکاک عطف ته نو هلته ویلو که حکم شوی په عدم انفکاک چې دا نسبت منفک نه ده یعنی انفکاک واقع نه ده نو دائمه وه جدایي واقع نه ده دا څه نه چې محال ده محال نه خو واقع نه او بیا عدم استحالتیا یا حکم شوی په عدم استحالتو نسبت چې دا نسبت څه ده په قضیه کې موجبه ده یا سالبه ده دا محال نه ده بس نو حکم شوی په عدم استحاله دی نسبت یعنی دغه نسبت مذکور په قضیه کې موجبه ده یا سالبه ده بیا عدم استحالتیا دا نه ده محال اوس غوږ ورته ونیسه چې دا نه ده محال دا ولې نه ده محال ځکه سلب ضرورت ته جانب مقابل نه مقابل نه ده ضروري ځکه دا نه ده محال که مقابل ضروري بیا خو به دا محال وي ولې ځکه هغه ضروریات دا محال نه وي بیا خو لازم چې اجتماع ونه کړي ذهن و طالبات خو دا به ځکه چې هغه ضروري شو بیا به دا محال کیا چې مقابل ضروري وي بیا خو به دا خامخا محال دی چې دا نه محال دا ضروري یا دایمي یا بالفعلي خو اجتماع نه کړي ذهن ده خو نو دا معنا حکم شوی په عدم استحاله د دغه نسبت چې دا کوم ذکر ده ولې ځکه مقابل نه ضروري کنه ځکه دا نه محال دا تعبیر هم کوي دا تعبیر هم کوي چې دا ممکنه عامه ده دا تعبیر هم کوي چې ممکنه عامه چاته وایي چې حکم شوی په سلب ضرورت جانب مقابل نه مقابل نه ولې ضرورت سلبي خو دا نه محال کنه دغه یو نه محال نو چې دا نه محال به ځکه سلبي ضرورت مقابل نه کدا که محال کې دا نه محال چې دا محال کې به خو مقابل نه ده ضروري خو ځکه سلبي ضرورت ته جانب مقابل نه مقابل ځکه نه ده ضروري چې دا نه ده محال
چې دا نه د محال اوس مقابل نه ده ضروري ځکه که مقابله ضروري کړه دا نه محال بیا خو لازم اجتماع نه کېده نو که داسې وایه چې حکم شو وایي په عدم استحالې د نسبت چې دا نسبت محال نه ده فممکنه عامتون دا ممکنه عامه ده ممکنه عامې کې نسبت نه محال لکه ته وایې کل انسان کاتب بالامکان العام ثبوت ته کاتب انسان ته ممکن په امکان عام ده څه معنی امکان عام یعنی نه ده محال دا ولې نه ده محال ځکه مقابله نه ده ضروري که مقابله ضروري وي بیا خو دا محال ده ځکه چې مقابله ضروري وي دا نه محال بیا خو اجتماع نه کېده نه ده نو حکم شوی دا په عدم استحالې د نسبت دا نه ده محال یو تعبیر اوس په تفصیل دا کړه چې دا نه ده محال ځکه نه ده محال چې مقابله نه ده ضروري که مقابله ضروري وي بیا خو دا محال ده ځکه که مقابله ضروري وي دا نه محال بیا خو اجتماع نه کېده نه یا داسې تعبیر کړه چې ممکنه عامه چاته وایي چې په دې کې سلب ضرورت دي جانب مقابل نه چې مقابله نه ضروري چې مقابله نه ضروري خدای نه ده محال کنه دا واقع ده ولی مقابله نه ده ضروري که مقابله ضروري وي بیا خو دا محال ده ځکه چې دا نه محال ده مقابله هم ضروري وي بیا خو اجتماع نه کېده نه هغه زړه خبره ده په پوه کنه او بیا عدم استحالت یا حکم شوی په عدم استحالې د نسبت وممکنه عامتون دا ممکنه عامه ده ممکنه ولې ده خو دې ته امکان وایي کنه چې شاید محال نه وي به دا محال به دې ته امکان وایي عامه ولې ورته وایي ځکه دا ممکنه عامه ده دا عامه ده ممکنه خاصه نه ممکنه خاصه چاته وایي چې دواړه نه ضروري سلب ضرورتي جانبین نه دواړه نه ضروري که ته وایي دواړه نه ضروري بیا خو ارتفاع نه کېږي ده نه یعنې دواړه ضروري نه داسې نه چې واقع نه واقع هر یو کېدای شي خو ضروري نه ځکه خو هر یو واقع کېدای شي چې ضروري نه دي که ضروري وی یو بیا خو هر یو نه شوی واقع کېدای خو دا معنی ممکنه خاصه سلب ضرورت جانبین نه یعنی یو نه ضروري که تا ذهن کې راځي ارتفاع دې نه کېږي نو نتیجه نه ارتفاع نه راځي ارتفاع دې نه کېږي خو پس راځي چې یو نه وی واقع ته خو داسې نه وایي چې یو نه واقع خو یو ضروري نه هر یو واقع کېدای شي هذا امکان خاص وایي او بعدم استحالة الطرفین یو کوم شوی په نه استحالې طرفین یعنی یو طرفین نه محال یو نه محال نو چې محال نه هر یو واقع کېدای شي چې هر یو واقع کېدای شي ولې محال نه ده دواړه طرفین نه دي محال چې یو نه ده محال خو هر یو واقع کېدای شي چې هر یو واقع کېدای شي خدا ته امکان خاص وایي کنه فممکنه خاصه بدا ممکنه خاصه ده ولا فرق بین الايجاب والسلب فيها الا في اللفظ اوس اعتراض ده چې لکه دا به اوس مونږ څنګه معلومو دا ممکنه خاصه دا به دې ته به نام څنګه ورکوي موجبه نام به ورکو سالبه نام به ورکو ځکه مثال داسې دا خو د امکان خاص ده دواړه نه دي ضروري نه ایجاب ضروري ده نه سلب ضروري ده دواړه نه دي محال دام ټیک دواړه نه دي ضروري واقع کېدای هر یو شي دواړه نه دي محال واقع کېدای هر یو شي ها دې نام اوسته ده ممکنه خاصه خو شوه خو دا موجبه ده که سالبه ده وایي لفظ ته ګوره کنه نو خو دواړه نه دي دواړه نه دي ضروري ایجاب سلب دواړه نه دي محال ایجاب سلب په دې کې خو ایجاب سلب دواړه راغله دواړه ضروري نه دي یو ټکی دواړه محال نه دي بل ټکی دام ټیک ته چې دواړه ضروري نه دي دام ټیک ته چې دواړه محال نه دي نو هر یو واقع کېدای شي ښه چې هر یو واقع کېدای شي اوس به زه څه نام ورکوم دې ته موجبه که سالبه وایي دا اول جز ته ګوره که نه اول جز که ایجاب و بیا دا موجبه ده که اول جز سلب و بیا سالبه ده لکه ته وایې کل انسان کاتب بالامکان الخاص امکان خاص خو دوه نسبتو سره ولګېدی د کاتب نسبت چې انسان ته ده دا سره ولګېدی دا سلب د کاتب چې انسان نه ده دا سره ولګېدی امکان خاص ته که نه امکان خاص خو دواړو طرفو سره وي دواړه طرفه نه ضروري دواړه نه محال هر یو واقع کېدای شي اوس دې نام موجبه ده که سالبه وایي اول جز صریح ته ګوره که صریحي جز موجبه و خو بیا موجبه ورته که صریحي جز سالبه و سالبه به ورته نو خو دواړه نسبت شته پکې ځکه وایي وفلا فرق بین ایجاب و سلب نشته فرق ایجاب سلمن کې فیا په ممکنه خاصه کې الا فی لفظ مگر په لفظ کې خلاصه شو
وقد يعتبر التأكيد العامتين والوقتيتين المطلقتين بلا دوام الذاتي فتسمى المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة. دا اوس ته بیانې شپږ بسیطې څنګه مرکبې داسې وایي وقد يعتبر التأكيد العامتين عامتين نه مراد مشروطه عامه ده عرفي عامه ده. وقتیتین نه مراد وقتیه مطلقه ده منتشره مطلقه ده. دواړو ته وقتیتین وایي تغلیبا دوه شوې او وروسته پسې وایي وتأكيد المطلقة العامة بلا ضرورت او الا دوام ذاتي دوه دا شوې مطلقه مې سره کله ضرورت کړي لګي کله دوام کړي لګي. شپږ اولی ته وایي وجودیه لا ضروریه دویمې ته وایي وجودیه لا دایمه. اوس ګوره دا مسله کې وقد يعتبر التأكيد العامتين عامتين نه مراد مشروطه عامه ده اما عرفي عامه. مشروطه عامه کومه وه چې نسبت ضروري مادام الوصف مشروطه ده ځکه نسبت ضروري ده شرط له وجې مادام الوصف لکه ته کل کاتب متعارف کل صاحب بالضروره مادام کاتبا ثبوت حرکت ضروری ده کاتب ته خو مادام الوصف کتابت له وجې. همدغه مثال مطلقه عامه ده هغه عرفي عامه کل کاتب متعارف کل صاحب بالدوام مادام کاتبا دا نسبت حرکت کاتب ته همیشه هم ده ضروری هم ده همیشه هم ده چې ضروری خو همیشه یې کنه ضروری ده كل كاتب متعارف كتاب بالضرورة هميشه هم ده كل كاتب متعارف كتاب بالدوام هو ما دام كاتبا وصف لوجه. بأول مشروطة موي دوم عرفية موي. والوقتيتين وقتيين مراد ده وقتية مطلقة منتشرة مطلقة التثنية تغليبا ده وقتية غلبة په منتشرة ورکړه دواړه ته وقتية ویله. والوقتيتين د تغلیب کله کیږي تغلیب دی ته وایي چې یو کې وصف غالبیه زیاتیا یې بلې وال کمیا تله یې که نه تله کې چې یو سر درنګي خو بل سپکېږي نو چې ته وقتیه کې وقتیت ته غلبه ورکړي نو انتشار کې به کمی راشي نو دې ته به غلبه ورکیا چې بره چت ته ورسې نو منتشرې کې به انتشار کمیږي چې کله عدم شي نو چې کله عدم شو نو دا هم وقتیه شو که نه ځکه وقتیتین ویله وقتیه خو هسې وقتیه ده چې نسبت ضروري وقت معین کې او منتشرې ته وقتیه ویله تغلیبا تغلیب خو دغه ته وایي چې د یو وصف زیاتیا چې حد ته ورسې چې یو وال زیاتیا خو بل وال به کمیا نو چې وقتي کې وقت زیاتیا خو انتشارې کې به انتشار کمیا نو به زیاتېږي یا به کمیږي به حد ته ورسي دی به کله عدم شي نو دا دې ته به هم وقتیه ووایي. وقتیتین مثال به څنګه وي وقتیه مطلقه منتشره مطلقه پرون ملو کل کمر منخسفا بضروره فی وقت معین ثبوت انخساف کمر تزود په وقت معین کې چې حیلولتی منتشری مثال هم واضح ده کل انسان متنفس بضرورت وقت ما هر انسان متنفس ده ضرورت وقت ما په یو وخت کې خدای یو وخت لا علی التعین ده لا علی التعین یو وخت هر یو کې دی لکه ته یو وخت کې دلته زه چای راړم لا علی التعین نو یو وخت لا علی التعین هر وخت کې دی اوس دا بل ټیم ماسپښین فلان سبا بل ورځ فلان داسې ځپ خالي دا څلور قضیې شوې عامتین وقتیتین مطلقي ورته ویلې ځکه قید خو نشته ورسره بلا دوام ذاتي دا مقید کېږي په لا دوام ذاتي سره لا دوام ذاتي ولې ورسره لګي لا دوام وصفي ولې نه لګي ځکه وجه بلا دوام ذاتي یو ټکی فتسمى لا دوام ذاتي لګي لا دوام وصفي نه لګي ځکه مشروطیه مې کې خو ضرورت وصفي ده یا بلا دوام وصفي څنګه وایي لا دوام وصفي خو منافي ده ضرورت وصفي سره عرفیه مې کې خو دوام وصفي ده یا بلا دوام وصفي څنګه وایي هلته دوام وصفي وایي بیا لا دوام وصفي وایي لا دوام وصفي قید نه لګي ځکه مشروطیه مې کې ضرورت وصفي ده نو نه لګي ورسره قید د لا دوام وصفي
لا دوامي وصفي خو منافي ده ضرورت وصفي سره د لا دوامي ذاتي لګي دا ټیک ده ضرورت کده خو وصفي ده کله دوام ده خو ذاتي ده نو لا دوام ذات ترجه ده هلته ضرورت وصف ترجه ده دا کېدای شي دا مشروطه عامه لا دوامي ذاتي لګېدای شي لا دوامي وصفي نشي لګېدای داسې عرفیه عامه دې سره لا دوامي وصفي لګېدای شي لا دوامي ذاتي لګېدای شي لا دوامي وصفي نشي لګېدای ولې ځکه عرفیه عامه کې خپله دوامي وصفي ده بیا به وروسته لا دوامي وصفي څنګه ورسره لګي کل کاتب متارک الاصحاب بالدوام ما دام کاتبا وصف له وجې نه داسې ده همیشه ده متارک نو لا دایمن چې لګیا لا دوامي ذاتي به لګیا یعنی ذات کې خو تقاضا د دوام نشته او وصف له وجې ټیک ده چې هر کاتب متارک الاصحاب ده خو وصف له وجې چې کتابت ده لا دایمن ای لا دواما ذاتیا ذاتی دوام پکې نشته نو لا دوامي ذاتي خو نه ده منافي دوامي وصفي سره لا دوامي ذاتي خو نه ده منافي ضرورت وصفي سره لا دوامي وصفي ورسره منافي ده چې هلته دوامي وصفي بیا هلته لا دوامي وصفي وایي هلته ضرورت وصفي بیا لا دوامي وصفي وایي ځکه وایي لا دوامي ذاتي داسې وقتیه مطلقه داسې منتشره مطلقه دې سره لا دوامي ذاتي لګي ولې لا دوامي وصفي ولې نه لګي یو وجه دا چې دا مشهوره نه ده دا لا دوامي وصفي څه ده دا غیر مشهوراتو کې داخل ده دومره وجه دا ده چې دا وقت خو مې وصف ده یو شی چې په خاص وخت کې یا په وختوما کې خدا خو وصف ده بیا څنګه لا دوامي وصفي ورسره لګیا نو لا دوامي وصفي به نه لګیا لا دوامي ذاتي دا وخت معین کې ضرورت شي وي یا وختوما کې ضرورت وي خو وختوما یا وخت من خو اوصافونه ده بیا څنګه لا دوامي وصفي ورسره لګیا لا دوامي ذاتي به ورسره لګیا بالله دوامي ذاتي څنګه به وایي کل کمر منخسم بضرورت لا دائما ټیک تار کمر منخسف ته په وخت معین کې ضروري ده خو لا دائما دوامي ذاتي نشته داسې نه چې همیشه به ذات ته کمر چې شوي به دی منخسفي ته خو ټیک ده دا ټیک ده کل انسان متنفس وقت ما خو متنفس ده خو لا دائما همیشه نه ده چې جاری ده سا باسي چې جاری و باسي اخلي جاری خو نه اخلي لا دوامي ذاتي نو ټیک تار انسان متنفس ته به ضروره وقت ما دا صحیح ده یو وخت لا حالت تعین کې هر وخت یو وخت لا حالت تعین کې خدای ساو باسي خو همیشه خو نه کنه چې جاری ساری باسي لا دوام ذاتی فتسمى المشروط الخاصه والعرفيه الخاصه والوقتيه والمنتشره هغه مشروطه ما اوس مشروطه خاصه شو ځکه قید لګیدای هغه عرفیه ما اوس عرفیه خاصه شو ځکه قید لګیدای د لا دوام هغه وقتیه مطلقه اوس وقتیه شو هغه اطلاق ختم شو ځکه لا دوام قید لګیدای هغه منتشره مطلقه چې لا دوام ورسره لګیدای اوس منتشره شو هغه قید چې مطلقه منتشره اطلاق ور ختم کړ ولې قید ورسره لګیدای به هاي تاکید داري بس